بسم الله الرحمن الرحیم. ګران مینوال، نن د پرایمري سکول نه کلوز شول، ډېره موده پس تقریبا شپږو میاشتې پس سکولونه کلوز شول. نن د الخدمت فاونډیشن د طرفه د سوکانو په مختلف سکولونو کې کلورین سپری شو. موږ موجود یو د ګورنمنت پرایمري سکول نمبر 1 هیډ ماسټر صاحب سره. شاهد صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر د کلورین سپری کې څه چې تاسو تاثیرات څه دي؟ نو بس تاثیرات زموږ دادي چې موږ اول د ناظم صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوو چې ای سره دومره غم دی د قوم د دې بچو. موږ خپل هم خواري کړې ده، تاسو ډېر انتظامات وګورئ او بیا په دې خو موږ هغه ډېر زیات شکرګزار یو چې موږ یې رولېږل. دا مطلب دا دی موږ ته مطلب دې څوک چې هغه دغه کوي نو هغې خدمات نور هم د کلي دپاره ډېر دي. خو دا چونکې اوس دغه مسله روانه ده دې معامله کې چې کوم دی هغه دا خدمات موږ بالکل یاد لرو او دا بچو دپاره ډېر دغه دی. الله دې راغی عزت وکړي. ټول نه پهله خو ستاسو او د الخدمت فاونډیشن ډېره مننه چې په دې کریټیکل سچویشن کې هغوی رالل او دلته کې باقاعده په یو کلاس باندې وګرځېدل او سپری وکړه، کارنر سپری وکړه. نو دا یو ډېر ښه طریقه کار دی. موږ شکریا ادا کوو بیا هم د خالد وقاص بھائی او الخدمت فاونډیشن چې هغوی دغه شان زموږ د نوي کول دومره خیال ساتي او موږ یې په دې دغه کې یاد کړو په دې سخت وخت کې. اول خو موږ د الخدمت فاونډیشن شکریا ادا کوو چې د سکول شروع کېدو نه مخکې لکه مطلب په نن سکول شروع شو هغوی بیا موږ ته د سپری د سهولت راکړو. دلته کې موږ ته د ټولو کلاسونو کې سپری وکړو. نو موږ ډېره شکریا ادا کوو او تمه ځینې ساتو چې مخکې هم داسې دې حوالې سره څه اقدام وي چې کم کولی شي. نو ښه خبره ده چې هغه کیږي موږ سره. ناظم صاحب ستاسو ټیم د الخدمت فاونډیشن چې کوم ټیم دی هغوی نن د سوکانو په مختلف سکولونو کې کلورین سپری وکړو. سر د دې مقاصد او وجوهات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه ستاسو علم کې چې نن د پرایمري سیکشن آغاز په ټولو صوبه کې سکولونو کې وشو. نو دا صرف دلته نه بلکې ټولو صوبې موږ څومره ډسټرکټ کې الخدمت فاونډیشن سټرکچر دی هغوی ته موږ د انسټرکشن ورکړو چې د ماشومانو هلکانو جنکو څومره سکولونه دي او کوم ځای کې زموږ رسایي کیدی شي هغه ټولو سکولونو کې داسې ډس انفیکشن دپاره دا سپری او اویرنس دپاره هم بیدارۍ دپاره هم چېرته هم صابونونه تقسیم کړل، سینیټایزر هم ماسک هم او ورسره دا سپری سلسله په ټوله صوبه کې روانه دي. نه مخکې چې د های سکول کلاسونه کله شروع شو هلته هم هغه موقع باندې هم دا کړو او په دې خپل کلي کې د هلکانو کم هایر سیکنډري سکول دی هغې کې هم د جنکو هایر سیکنډري سکول کې هغې هم او نن د پرایمري سیکشن ګرلز هم او بوایز هم دا عمل زموږ د والنټیرو سرته ورسولو او غرض او مقصد هم دا چې د کووډ نه پس دا یو لوی وقفې نه پس ته سرګرمیانې تعلیمي شروع شوي چې زموږ بچې هغه نسبتا د هیلت حوالې سره زیات سیکیور شي او اویر هم شي چې خدای مکه دغه ځای کې دا وبا دوباره جړې وانخلي او د دې څه نقصان او دغه ځای کې زموږ د صحت حوالې سره زموږ د بچو د صحت حوالې سره تکلیف دوی ته ونه رسي. سر دې نه مخکې هم د های سکول شروع کلاسونه دغو بیا ورپسې د 6 نه والا تر 8 پورې کلاسونه شروع شول. دې کې هم ستاسو د الخدمت فاونډیشن د سپری په دې سکولونو کې کړی و؟ څنګه ما ذکر وکړو الخدمت فاونډیشن ټوله صوبه کې صرف سکولونو کې نه اسپتالونو کې هم په سکولونو کې هر هغه ځای کې په مساجدو کې هم په چرچونو کې په مندرو کې ګودوارو کې او د ګیدرینګ پبلک څومره ځایان چې دي هغه ټولو ځایانو کې مونږ دې ټایپ اکټیویټیز کړي دي. خو دې سره زموږ په خپل کلي کې ستاسو کې یاد شي چې کله کووډ شروع شو او زموږ محله بازار ګړي او موچیانو محله پراجګانو محله دا چې کله سیل شوي لاک ډاون د لاسه سیل وي هغه ځای کې مونږ بیا الخدمت فاونډیشن زموږ د الخدمت د دې کلي والنټیر رضاکار چې څومره ټیمو هغه فوډ پیکج هم تقسیم کړو، خلکو ته کور په کور وغلیم ته پوس هم کړو. نو دا په دې ټول کووډ کې دا سرګرمیانې وقتاً فوقتاً په ټوله صوبه کې ټول پاکستان کې الخدمت فاونډیشن کړیم دي او اوس په دغه ځای کې په پېښور کې الخدمت هسپتال کې موږ د کووډ ټیسټ شروع کړو. کوم ټیسټ چې 8000 9000 10000 په مارکیټ کې دی موږ نشتراباد هسپتال کې هغه موږ 4000 باندې لخیره شروع کړو. اصل ته راته وایي چې دا نن چې کوم د اکټیویټي شو د سپری والا دا په مستقبل قریب کې دا جاری وي کنه سر په سکول چې کله ضرورت وي او د سکول انتظامیه مونږ ته وایي نو مونږ د سکول انتظامیه سره او د ماشومانو او د صحت حوالې سره هر هغه سټپ چې هغه ان شاء الله غسي کې ورکیږي الخدمت فاونډیشن به سره ولاړي. ډېر مهرباني سر جی. ناظرین دا مونږ سره موجود د سوکانو سابق ناظم او د الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر خالد وقاص چمکانی صاحب ډېر مهرباني سر. ناظرین په دې خبرو تاسو نه اجازه غواړو د الله پامن.